نن 2022 دی، سبا به 2023 یو نوی سال سٹارټ کیږي. هر کله چې نوی کال راځي نو موږ په دې امید سره په دې سوچ سره نوی کال ته ویلکم کوو چې دا به زموږ د ملک د ریاست د پښتنو د مسلمانانو لپاره د روان کال د کامیابی د پرمختګ د ترقۍ کال وي. خو په دې حالات کې زموږ عمرونه دې حد ته راورسېدل چې د 35 د 36 د 40 سالو ته زموږ نوجوانان ورسېدل. خو هغه کال رانغلی، هغه ورځ رانغله چې په کوم کې زموږ د ولس، زموږ د پښتنو، زموږ د ریاست او د قوم ترقي او پرمختګ پکې راشي. دغه رنګې زموږ په ژوند کې چې څومره بهارې لاړې، څومره کلونه لاړ، یقینا دا د ژوند حصه نه وه، بلکې دا یو تیارو حصه وه، یو تورتم و، او په تورتم کې هغه ژوند او هغه زندګي تېره شوه چې کله هم په ښه بد باندې پښتانه پوه شوي دي، زموږ دا نوجوانان پوه شوي دي، نو هر کال د هغو لپاره د لاشونو، د مصیبتونو او د تکلیفونو کال تېر شوی دی. او هر ځل هغې نوي کال ته په دې امید سره، په دې انداز سره ګوري چې دا روان کال به زموږ د ترقۍ د مستقبل کال وي. خو د بدقسمتۍ نه هغه کال هم د بربادۍ، د تباهي، د مړو او په دې کې زموږ کلونه تېر شي. دغه رنګې 2023 را روان دی، دې ته هم په هغه امید سره او په هغه سترګو ګورو چې دا کال به زموږ د قوم، د ولس، د پښتنو د ترقۍ، د مسلمانانو د یووالي کال به وي. او دغه امید باندې، په دغه سوچ باندې دې کال ته موږ ویلکم کوو، په خیرالی ورته وو، هرکلی ورته وایو، او د الله تعالی نه دا دعا کوو چې یا الله پاکه 2023 سال د پښتنو دپاره، د مسلمانانو دپاره، د دې ریاست دپاره چې په کوم ځای کې هم پښتانه دي، د هغو د ترقۍ، د خوشحالۍ او د پرمختګ کال یې وګرځوي. نور داسې تکلیفونه، مصیبتونه په دې علاقه کې، په دې قوم کې نور رانولي. د خلکو کې هغه برداشت ختم شوی دی، په دې خلکو کې هغه د برداشت ماده ختمه شوې ده. دا خلک زورولی شوي دي، دې خلکو تکلیفونه برداشت کړي دي، جنازې اوچتې کړي دي، ښځې کونډې شوي دي، ماشومان یتیمانان شوي دي، بدمنۍ یې لیدلي دي، د بدمنۍ داسې غټ غټ لهرونه لیدلي دي چې په هغه باندې پرده راچیل دا د هغو د بس خبره نه ده. دغه بدمني د دې په ذهنونو کې موجود ده. خو یا الله پاکه دا روان کال د پښتنو لپاره، د پاکستان لپاره د معیشت کال وګرځي، د ترقۍ کال یې وګرځي، او داسې خوشحالي دې قوم ته، دې علاقې ته، دې ولس ته راوړي چې خلک په هر ځای کې خوشحالي مناوي، آزاد ژوند تېروي، آزاده زندګي تېروي، نه مسلې، نه تکلیفونه یې، بلکې صرف او صرف زموږ د قوم د پښتنو په مخ باندې یو ښکلا یي، یو رڼا به وي، او هغې دا محسوسوي چې موږ په یو آزاد، یو خودمختاره ریاست کې ژوند تېروو، په داسې ځای کې موږ ژوند تېروو چې هلته زموږ وجود ته امن دی، زموږ جان امن کې دی، زموږ خاندان په امن کې دی، زموږ کورنۍ په امن کې ده، او موږ په امن سره خپل تعلیمي سرګرمۍ، علاقایي سرګرمۍ، معاشي سرګرمۍ، انسټیټیوټ، ادارې دا موږ مخکې بوځو. زموږ د خپل رب نه دا امید دی د انشاءالله روان کال به زموږ د ترقۍ او د مستقبل کالي، او په دغه طریقه ورته، په دغه لهجه باندې، په دغه سوچ باندې ورته موږ ویلکم کوو، په خیرالی ورته وو، هرکلی